یا د هغې ملګري په آرمي پسې لګیا دي پی ټي ایم ته لاس نه ورچولی کېږي دې په شا د آرمي لاس خو نه دی هغه پروسه چینجز راغلی په دې نظام کې د پښتنو ته څه انصاف میلاو شو یا هغه ظلم څه کم شو تاسو چې د خلاف راوځي خو په فیوچر کې داسې څه خیال نه چې سیاسي سایډ ته راشي رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او غیرتي باچا دی قدرمنو کتونکو پاکستان کې د تیرو کلونو راسي یو تحریک چلیږي چې هغې ته ویلی شي پی ټي ایم پښتون تحفظ مومنټ د هغې چې کوم صدر دی کوم چیرمین دی جناب منظور پښتین صاحب نن راغلی تخبې ته هغې وزټ یې کړی د تخبې هغوی سره خبرې اترې کوو د دوی تحریک حوالې سره پښتنو سره چې کوم ظلم کېږي د هغې حوالې سره نو موږ سره اوس اول خو چې تاسو ته دلته په راتګ هرکلی وایو ډېره مننه خدای مو تل آباد لره خوشحاله شي جي د ټیم راکولم ډېره مننه دا راته ووایي جي پښتون تحفظ مومنټ ستاسو یو تحریک چلوئ د کلونو راسي دا سوچ هم ذهن ته څنګه رالی جي چې داسې یو تحریک پکار دی زما په خیر سره سوچ یوازې ماته نه د دې وطن هر وګړي ته و چې زموږ په خاوره باندې زموږ په وطن کې یو ترهګري یو غوبل یو د پښتنو وژنې یو قتل عام نو داسې یو پښتون نه و چې زړه یې نه دردېده بلکې پښتانه خو پرېږده هر هغه انسان چې د انسانیت مینه ورسره د هغو هم زړونه دردېدل په دې باندې نو دې دپاره د یو فورم هر چا ضرورت شمارولو ځکه چې موږ په ډېر کم تعداد کې ملګري راووتلو غږ مو وکړو نو ټول پښتانه راغلل او د هغې ملګرتیا یې وکړه او دغه ملګرتیا وه چې پی ټي ایم جوړ شو پی ټي ایم بنیادي وجه دغه وجې چې پښتنو سره کوم ظلم کېږي د هغې دپاره تاسو راوچت شو حقیقت دغه دی چې د پښتنو سره ظلم او جبر بیا یې څه ازاله نه وه بیا یې څه تپوس نه وه بیا یې څه انصاف عدالت نه وه هره ورځ پښتانه وژنې شروع وې انصاف خو پرېږده د سره څه قانوني کاروایي به هم نه وه د دنیا جهان کې یوازې زموږ په خاوره به نامعلوم افراد وو هغه خلک به یې وژل چې چا به زموږ خبره کوله د دنیا جهان کې ترهګري زموږ په خاوره دنیا جهان کې به چې سرکاري ادارو هم ظلم کوه ماورای عدالت کړن هغه به هم زموږ په خاوره نو ظاهره خبره د پښتون یو لوی کام دی او په یو بل باندې زړه هم دردېږي نو د دغې نه دا توقع چې یو تحریک به وي نو هغه پی ټي ایم راغی او پښتنو هر ځای کې ډېره لویه مرسته او ډېره لویه ملګرتیا وکړه صحیح جي کله چې تاسو اواز اوچت کړو داسې د یو تحریک چغه مو کړه چا د سلبې کو د کم ځای نه د کم ډسټرکټ نه د کم تحصیل نه یا د کمې صوبې نه په ملک کې تاسو سره خلکو تعاون کو چیرې موږ تاسو سپورټ کو تاسو سره د پښتنو هر ضلع هر تحصیل او هر کلي کې د پی ټي ایم د ملګرتیا لپاره غږ پورته شو هر چا پورته کړ هغه وجه وه چې پی ټي ایم ډېر زر د پښتنو یو لوی تحریک او یو قومي فورم جوړ شو نن سبا خو چې څوک د حق خبره کوي د هغه دښمنان هم ډېر تاسو تحریک جوړ کړو تر نن تاریخه پورې راورسېدې څه مشکلات مخې ته راغلل نو مشکلات خو تاسو خپل به لیدلي وي زموږ بلها ملګري شهیدان شول بلها جیلونه تر موږ پر خپل جیلونه او لارې کې بندول اوس هم زه چې بونیر ته ځم په ما پابندي وي زه چې باجوړ ته ځم زه چې مومندو ته ځم زه چې خیبر ته ځم زه چې کورم ته ځم زه چې اورکزۍ ته ځم زه چې ژوب ته ځم کله سیف الله لورلاهي چمن کویټه دا ټول په ما بند وي مین وجه دا وي چې موږ د پښتون وطن د اتفاق اتحاد دپاره کار کوو هغه خلک چې هغه پوهیږي چې که پښتانه اتفاق اتحاد وکړي نو د دوی کاروبار د دوی گیم د دوی دلته په پښتنو ظلم جبر کې چې کوم خپل مفادات دي هغه چې څومره بند نور به هم بند شي نو هغه بیا د دوی زموږ بند کول غواړي هغه زموږ لارې زموږ فکر سوچ هر څه بند کول غواړي خو په د اوس وختونو کې د دومره لویه پروپیګنډې به وجود د هر ځای د بند کولو د جیلونو د شهادتونو نه راواخله تر هر ډول مشکلاتو پورې بلکې زموږ یو عام وګړی عام ملګری هم چې پی ټي ایم سپورټ کوي دوی به کور ته ورشي او دمکیانې به ورکړي د دې باوجود هم پی ټي ایم ښه په زور و شور سره په پښتونخوا کې موجود دی او د خپل وطن او د خپلو خلکو خبره کوي ښه مضبوط دی یعنې د دوی حربې تقریبا ټولې د تحریک لاړخه ناکامې شوي دي د پښتون کام لاړخه صحیح ته راته ووایي جي تاسو چې کله اواز اوچت کړی تر نن تاریخه پورې کال 2021 روان دی تر نن تاریخه پورې څه چینجز راغلی په دې نظام کې د پښتنو ته څه انصاف میلاو شو یا هغه ظلم څه کم شو تاسو چې د خلاف راوتي دومره وشول چې اول په چیک پوسټونو
یعنې که زه دا ووایم چې د سوات نه واخله تر چمن پره 10 لکه پښتنو خویندې میندو ته به په یوه ورځ کې کنځل کېدل د دوی بیزیتیانې د دوی تګ راتګ مشکلات په هغه کې که تاسو چیرې وګورئ لاړ شئ په جنګ ځپلي علاقو کې نو یو څه ډول بدلون راغلی دی په هغه کې بله خبره دا ده چې دین اول پښتانه باید چې ووژل شول نو یو خاموشي به اوس خاموشي نه وي اوس یو شور وي که نه یو غږ وي د هغه دپاره یو آواز وي پخوا به د دوی یره چې کومه وه هغې ډېر کار کوو چې تحریک راغی هغه یره هغه شان کار اوس نه کوي بیداري راغله د پی ټي ایم تر ټولو لویه کامیابي په خپله پی ټي ایم جوړېدل دي دا هم یو لویه کامیابي ده بیا د په دې خوا که موږ وګورو د ظلم او جبر ټیک ده دا نه ده چې ختم شوی دی خو داسې هم نه ده چې خلک غلي ناست دي دا اوس یو میاشت به کېږي په ماکین کې 2 ځوانان د سیکیورټي ادارو لخوا ووژل شول سیکیورټي فورسز لخوا نو بیا در نه کېناستله زور یې دومره د در نه تیر شو چې په هغه سیکیورټي فورسز باندې اف آی آر وشو په چمن کې هم چې کله ماشومان ووژل بیا په در نه پس اف آی آر وشو ګنې داسې به نه وه پخوا په 2018 نه اول بیا پښتانه چې ووژل اول بیا د دهشتګردو نام ورکړو بیا به سټارونه ورته پرې لګېدل په دنیا کې به ډالرې ورته پرې میلاوېدلې دوی ته به یو قسم صفتونه به یې شروع و د پښتنو په مور خو 2018 نه پس دا کارونه نشي کېدلی اوس به دنیا هم دوی ته تراګر وایي چې دا د ظلم کړی دی نه به څوک پرې ډالرې په ورکړي او سټارونه نه اوس به اف آی آرونه لګي که نه کوششونه د پی ټي ایم هر وخت وي چې په هر کرایم باندې کریمینل باندې اف آی آر وشي او یو د حق انصاف باقي خو سټیټ یو مشینري ده پی ټي ایم په لاس کې نه ده هغه د سټیټ واکداران چې کوم دي د هغو په لاس کې ده د هغو په زړه کې جبر پاتې دی د هغو په زړه کې د ظلم سوچ پاتې دی نو هغه به ظاهره خبره د خپل ټول وس او کوششونه کوي چې زیات نه زیات یعنی فایدې نه وشي بلکې کم سے کم کیسو باندې دوی دلته یو سیټلمنټ وکړي که دا وایو هم چې د میسینګ پرسنز ایشو وه لاپته افراد چې موږ ورته وایو مونږ پوهېږو په لاپته افراد کې به 100% بې ګناه هم نه وي نه به 100% ګناهګار وي خو دا کار د چا دی چې د بې ګناه او ګناهګار معلوم کړي دا زه ته نه سټیټ وایي چا چې په دې کې سټیټ په آیین باندې حلف اخیستی هغه آیین وایي چې د دپاره عدالت دی نو هغه د عدالت ته پیش کړی شي چې څوک هم مجرم وي سزا ورکړه چې څوک بې ګناه وي راخلاص کړه دا یو طریقه ده دا یو انساني طریقه ده دا یو بنیادي طریقه ده که نه او دا د قومونو د ملکونو د چلولو طریقې دي که نه هغه یې نه کوي مونږ پوهېږو چې د میسینګ پرسن نه یو کاروبار جوړ شوی کاروبار داسې چې دلته به یو واقعه وشي بیا چې کومو خلکو کړی د هغه به دوی معاف کړي احسان الله احسانو ته به اسانې لارې ورکړي او چې کوم هلته په انټرمنټ سنټر کې دوی سره بغیر څه ریکارډ کسان پراته دي هغې به دوه درې راواخلي او به یې ویلي چې دا خو مونږ کاروایي وکړه جوابي نو دوی یو ګیم پې اوږدوي یو جنګ پې اوږدوي چې کله په ریکارډ کې راشي بیا به دوی دغه ګیم نشي پې کولی خبره چې جاري ده خو میسینګ پرسن دا خبره په کې پی کې کې بیا د تېرو کلونو راسې روانه ده په وګورو ماشومان زیات تر مس کېږي میسینګ پرسن چې کوم څه غټ خلک زموږ دغه کې وجه څه ده چې دا پښتانه بدنامۍ یا د دې د دهشتګردۍ کمې چې دي دنیا ته ښودل چې پښتانه دهشتګرد دي دغه وجه ده که چې تا کومې فایدې وشولې په هغه کې یو فایده دا هم ده چې پخوا به پښتانه ترهګر شمارول اوس چې کومو خلکو پښتنو ته ترهګر ویل هغه ترهګر ولیدل شول حقایق دا و او پښتانه د امن غوښتونکي د سولې غوښتونکي او په دې خاوره کې د ښه ژوند غوښتونکي هغه یې ثابت کړل پښتنو نو پخپله دغه هم یو دی چې دوی دا شی ثابتوي او ګوره یو علاقه کې ترهګرۍ واقعه وشوه هم که ترهګر ووژني هم که سیکیورټي فورسز هم ووژني په دواړو کې دلته دا دوی ثابتول غواړي چې دا خو دلته پښتانه وطن کې ترهګري ده صحیح په دواړو کې دغه شی ثابت شي بیا په میډیا دې شي ته کوریج ورکول کیږي خو چې کله هلته عام ولس وځپل شي د عام ولس خبره وي د عام ولس غوښتنه وي هغه ته بیا کوریج دوی نه ورکوي ځکه چې په هغه کې بیا پښتون کم یعنې پی ټي ایم چې امن غواړي هغه ته به دوی کوریج نه ورکوي پی ټي ایم دغسې عام ولس راوځي د امن دپاره در نه کوي احتجاج کوي هغو ته به دوی کوریج نه ورکوي که نه ولې به نه ورکوي چې په هغه باندې پښتانه ترهګر نه ثابتېږي چې په کومو واقعه په کومو خبرو ثابتېږي نو دا لا هم وده ورکول کېږي موږ په دې خاوره باندې ترهګري نه غواړو بدامني نه غواړو سوله غواړو امن غواړو ژوند غواړو
کوېسچن جی لږ سخت دی سینا لږ ستاسو وسینه وګورئ صحیح ده جی داسې جی موږ که وګورو زمونږ په معاشره کې که څوک یو عام شهري هم خبره وکړي د آرمي پسې د آرمي خلاف خبره کول داسې ده بس د مچو ګبین لري لاس ورکول موږ پښتانه وي که نه په 24 غنټو کې د هغه پته هم لږ اوچت کړی که پی ټي ایم یا د هغې ملګري په آرمي پسې لګیا دي پی ټي ایم ته لاس نه ورچولی کېږي دی په شا د آرمي لاس ونه دی جي په بخښنه سره اوس خو پی ټي ایم هم د مچو ګبین د چې یاد کړه پی ټي ایم ته هم چې ګوته ورډه تېر کال د ولیده چې زه ونیولم نو کوم ریاکشن راغی که نه صحیح نو دومره آسان هم نه ده کام دی پوره یو لوی کام دی یو فرد دپاره دا کار مشکل و د کام دپاره دومره نه دی مشکل زه نن هم دا وایم چې خلک ترې راووځي د کام دپاره دا شی مشکل نه لري هغه د فرد نه یریږي هغه د کام نه یریږي هغه د یو فرد نه په یو فرد باندې پریشر اچولی شي چې کله کام راپورته شي په ده به پریشر وي صحیح باقي پی ټي ایم شهادتونه هم ورکړي دي پی ټي ایم دا اوس هم چې راغلی یو دا زموږ د مردان ملګري په قید کې و د قید نه راغلي و پی ټي ایم خپل مشکلات وړي خو څه مشکلات داسې دي چې هغه که ریاست ور جوړ کړي بیا ریاست په ځان هم پوهېږي چې هغې ریاکشن بیا زه هم نشم تم کولی که نه نور دوی چې چېرته هم یو طریقه سره ظلم جبر کولی شي د یو عام وګړي د دمکو پرې دا کار دوی جاری ساتلی د هغه په پښتو کې یو شعر دی چې زمانه زه د رحم قایل نه یم شاید نه لرې بل غشی په کمان کې نو چې څومره غشي دی هغه په موږ استعمالوي چې څومره ستړیاوې دوی راکولی شي هغه راکوي چې څومره تکلیف د پی ټي ایم ملګرو تر مشرتابه پر هغه کول غواړي هغه کوي نور دوی تر اوسه په چې څو پره دوی په پښتنو د ظلم او جبر پالیسي لري هغه په پی ټي ایم ته هم دغسې سوچ لري نور پی ټي ایم هم یو تنظیم دی بیخي دومره هم نه دی اسانه چې دوی سبا راچک شي ټول او پی ټي ایم دلته صرف نیشنل لیول نه په یو شپېته هېوادونو کې په ګراونډ او انډر ګراونډ په دواړو صورتونو کې زموږ تنظیمونه موجود دي نو پی ټي ایم یو انټرنیشنل تنظیم دی دومره په اسانه باندې هغه ټیټول هم چاته آسان دي نه او یو خبره بیا کوم بیا ریپیټ کوم کام در راوځي یو فرد کیدی شي دومره مزاحمت نه کام یې کوی شي کولی شي دا راته وایي چې موږ خو خلکو دوکه کړو دا زموږ چې کوم قوم دی پښتانه چا د یو سیس په نوم باندې لوټل چا د بل سیس په نوم باندې چېرته پی ټي ایم خو په فیوچر کې داسې څه خیال نه چې سیاسي سایډ ته راشي خیره ګوره پی ټي ایم سیاست خو کوي خو مزاحمتي سیاست کوي پارلماني سیاست نه کوي فیوچر کې خیال سره جی فیوچر کې دا ویم چې د پی ټي ایم آیین وګوره د پی ټي ایم په آیین کې د هر شي وضاحت موجود دی صحیح بند لاره یو نشته پکې خو یو جمهوري طریقه ده چې کومه هم خبره کومه هم فیصله کومه هم لاره وي هغه به د کام په رایې وي هغه به د وطن په رایې وي زموږ دپاره اخري حواله زموږ خپل کام او زموږ وطن دی نو پی ټي ایم کام ته فایدې راوړي دي ځان ته تکلیف رسولی دی کنن په چیک پوسټ کنن په بل ځای کې اساني ده د هغې په سر باندې موږ بیا زموږ ملګري جیلونه هم خوري یو هغه سیاست دی چې کام ته په مشکلات جوړ کړي ځان ته په فایدې جوړې کړي یو هغه سیاست دی چې د ځان د تکلیفونو په بدل کام ته څه ورکوي ګوره په اسلام آباد کې د فرشته مومن دپاره درنه روانه وه نو پروپیګنډا لګیا وه چې پی ټي ایم سیاست پې کوي او هغه دغه ما ته یو صافي راغی هغه ویل تاسو سیاست پې کوئ ما هو دا څه کرکټ مسله نه ده چې موږ چکه ووهو حل یې کړو یا وکټ واخلو دا یو اجتماعي مسله ده دا به په یو سیاسي فورم په احتجاج جلسه سیاست مطلب جلسه احتجاج درنه په ذریعه باندې موږ حل کوو خو هغه سیاست موږ نه دی کړی چې دوی ته مو نقصان او ځان ته مو فایدې رسولي دي و څه شول و دا شول چې ټوله ورځ په دې ګرمي کې درنه زموږ ملګرو ورته وکړه او بیا په هغې په بدل کې دوی ته جی ایچ ټي جوړه شوله د دوی کور سره هغه مالی مدد هم وشو د دوی پلار یې تر پارلیمنټ په راووړته موږ ته پکې اف آی آرونه میلاو شول موږ پکې اف آی آر وخوړل دوی ته مو ګټه ورکړه موږ په دې د تکلیف په دور کې د دې غم په دور کې د کام غمونه او تکلیفونه په خپل ځانونه راواچوه دوی ته راحت جوړو دا زموږ لار ده صحیح دا راته وایي جي بس په اخره کې اخري کوسچن منظور پښتین چې کله تحریک اواز اوچت کو تر نن تاریخ ما څنګه وړاندې ویل کال 2021 روان دی د دې خپل تحریک نه د خپل مرګرو نه 100% مطمئن یې چې موږ په صحیح لار روان یو کامیابی زموږ په قسمت تحریک داسې وي لکه د زموږ د غرونو کورونه څه وي د خټې روزانه چې کار نه پکې کوي بیا بارانونه وي یو شی بل شی مسلسل به کار کوي او تحریک د مسلسل کار نام دی مونږ دا نه وایو چې مونږ پرفیکټ یو دا هم نه وایو چې مونږ څه غلط لګیا مونږ بالکل ټیک لګیا یو
او کام ته د یو منظم تنظیم ورکولو دپاره زموږ ملګرو اوس هم هڅې شروع دي، غړیتوب ممبرشپ شروع دی، ځای پر ځای یو داسې سیټ اپ منځته راوړل چې هغه د کام واقعي یو لوړ خدمت وکړي. په هغې کښې زموږ کوششونه هره ورځ لګیا دي. یو خو د کام نمایندګي ده، د دې کام دشمن باندې هغه اوله ورځ مونږ غږ کړی دی چې دا دشمن دی، دا ښه دی، دا بد دی، امن دی، جنګ دی، د چا ملګري یو، کام څه غواړي. په دې کې په نمایندګي کې پی ټي ایم په خپل هره جلسه په خپل هر فورم کې ښه واضح او د کام خبره کړې ده، پرفیکټ. دومه خبره ده یو منظم تنظیم، په هغه باندې هم زموږ د ملګرو ښه مضبوط کار لګیا دی، هغه به هم منځته راوړو. زموږ تنظیم به په ادارو شامل وي، فیصلې به د فرد نه د ادارې وي، او په یو جمهوري طریقه باندې به په هر ځای کې د کام وطن دپاره یو کار کیږي. هر یو وګړی به د تحریک یو، هر یو غړی به په یو اداره کې د کام د خدمت چې کوم ټاکل شوي چې د اداره به دا کار کوي د کام دپاره، هغې دپاره به خپل کار او خدمت کوي. صحیح، ډېره مننه جي. خوشحاله شي. اخري کوېسچن دغه دي چې نوجوانان که موږ سوچ وکړو د قام مټي کله چې نوجوان تعلیم وکړي، ایجوکیټډ شي، نو زموږ په پښتونخوا کې دغه خبره سړی په موټرسایکله لسمو کې ګیر چاپېره نوجوانان ولاړ چېرته چې منظور پښتین زي هلته نوجوانان په هغې پسې. نو دغه د قوم دغه مټې دغه سرمایه د موجوده حکومت به هم زیات کم د هغې نه وړاندې چې کم تېر حکومتونو هغوی مایوسه کړي دي. د الیکشن په ورځو کې ولې دا شنه باغونه ورته ښودلي چې تاسو له به نوکریانې درکړو، دغه به وکړه. هغه نوجوان نن سبا د مایوسۍ ښکار دی. بعضې وخت کې موږ ګورو خودکشیانې کوي دغه نوجوانان، د روزګار په تکل کې راوځي د کوره، په بړتیانو کې منډې تړلې وي، څه ورته میلاو نه شي، اخري انجام یې دغه چې خودکشي وکړي. تاسو ګورئ دغه نوجوانانو ته پیغام څه ورکوي د خپل تحریک د سایډ؟ مایوسي خو بیخي نشته دی. مایوسي په دې نشته دی چې مونږ غلط کار نه کوو، صحیح کار کوو. بیا په دې نشته دی چې مونږ خدمت کوو، چاته مو څه زحمت نه دی رسولی. او چې څوک ظلم کوي، جبر کوي، هغې ته کېدای شي زحمت وي. عام انسان ته یو مظلوم د مظلوم ملګرتیا ده. کوششونه او هڅې به زمونږ روانې وي. که د کام دپاره غږ پورته کول وي او تل مونږ هڅې روان وي، ریزلټ یې نه راځي، مونږ یې بیا نه پرېږدو، غلي کات ته نه پاتې کېږو. نوجوانان چې کوم د پښتونخوا دي چې تا سپیشل دوی یاد کړل، اول خو زه د پښتونخوا ټول وګړي یادوم، خو بیا سپیشل چې تا نوجوان یاد کړم. تر ټولو لوی خو د دوی مننه چې هر ځای کې د خپل قامي تحریک ډېره لویه ملګرتیا وکړه پښتنو ځوانانو. دویمه خبره، دوی چې تر څو پورې دلته د وطن او د کامو د دې ولس د دې خاورې د پرمختګ خبره د دغې ملګرتیا نه وي کړې، تر هغه پره به دوی ته مایوسۍ او مشکلات دا زیاتېږي. چې څو موږ په دې کې زیات یعنې ځانونه انوالو کوو، دومره به موږ ته لارې خلاصېږي. موږ چې څو په اتفاق وو، دومره به زموږ مسایل په اسانه حل کېږي. موږ که یوازې د مشکلات لکه تا چې د ځوانانو د مشکلاتو خبر، که یوازې ورته پاتې شو، بیا هغه حل کول ډېر مشکل وي. نو کوشش پکار ده چې د اتفاق اتحاد دپاره کار وشي او د خپل وطن په بنیادونو باندې مونږ کلک ودرېږو. مننه، ډېره مننه. یو جهان مننه منظور پښتین صاحب. ګرانو کتونکو، دا منظور پښتین د پښتون تحریک تحفظ مومنټ چې کوم چیرمن او هغې خبرې تاسو واورئ. دې خبرو تاسو څومره اتفاق کوئ، خپله رایه کمنټس کې کولی شي. او دوی دپاره دغه یو شعر چې وایي لږ په دې خپله ځمکه ودرېږه، اسمان بشي او ولس جانان که نو د ټول ولس جانان بشي. قدرمنو، دغه شعر د دوی ته ډالۍ دي چې چېرته هم ځي هلته ولس په دوی پسې، ځکه چې دوی د پښتنو دپاره آواز اوچت کړی، پښتنو چې کوم ظلم کوي د هغې خلاف دوی د خپل تحریک دغه کړی. نو دغه شان به د پښتنو دغه حوصلې دوی بلندې ساتي، د پښتون سره چې کوم ظلم روان دی هغې خلاف به دوی آواز اوچتوي انشاءالله په هر فورم باندې. دا نننۍ خپرونه د منظور پښتین صاحب سره خصوصي، ستاسو د دوی خبرو سره څومره اتفاق لرئ، خپله رایه موږ ته کمنټس کولی شي. همدې سره خپل کوربه جلال صافي له اجازت ورکوي په دغه دعا سره چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د الله په امان.